ګرانو ملګرو دا د عوامي نیشنل پارټۍ د لسبیلې باچا خان مرکز دی. دلته د پښتانه راغونډ سوي دي. دوی یو خو په دا باچا خان مرکز باندې کار شروع دی او دویم چې دی نن دوی دلته مرکزي جوائنټ سیکرټري رشید خان ناصر راغوښتي دي. رشید خان ناصر به اوس د دې بکرو قرباني ورکوي. دا بکرې به دوی حلالوي پوه شوې او دوی به د اسفندیار ولي د روغ صحت دپاره دعاګانې کوي. ملګرو که تاسو دې ته وګورئ دا مخامخ تاڼه ده. دا تاڼې ته مخامخ د باچا خان مرکز اب چوکۍ لالا منان او د هغه سره ملګرو جوړ کړی دي. نو لہذا الله پاک دې د دې اجر ورکړي. دا پښتانه ټول دلته راغلي دي چونکې په باچا خان مرکز کې ترقیاتي کار شروع دی. دا د تعمیر په مرحله کې دي او دا دغه قربانۍ دپاره مطلب دا بزې راوستي دي او دا به مطلب اوس چونکې دوی قرباني کوي او د دې نه مخکې به دوی یو اجتماعي دعا کوي. د اجتماعي دعا بعد به بیا دوی دا قرباني ورکوي په باچا خان مرکز اب چوکۍ کې. نو دا مشران دي په چې مطلب دا دی که نه اول به دوی مطلب دا دعا کوي پوه شوې. دیوار به دوی دا قرباني ورکوي. د مرکزي صدر د ملي رهبر اسفندیار ولي خان د دعا د صحت یابۍ دپاره چونکې دا یو قرباني ده دوی به ورکوي. ملګرو چونکې موږ هم اوس په داسې مطلب دا حالات کې یو چې دا ملګري مطلب دا دی که نه چې دوی دا دعاګانې به وي. مطلب دا دی که نه چې دعا وکړي. آمین 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 الله آمین الله پاک دې قبول او منظور کړي. آمین ثواب دې آمین آمین او خدای پاک دا مشران دې موږ مشي مباسي. آمین خدای پاک ته ژوند په خپل رضا کې ور نصیب کړه. آمین الله صحت ور نصیب کړه. آمین خدای پاک دې عمر دراز کړه. آمین یا الله ته شفا کامله ور نصیب کړه. آمین یا خدای پاک ته سوال قبول کړي. آمین الله دا اسلام ولاړ د مسلمان ولاړ دي. آمین سوال کوي زارۍ کوي. خدای پاک ته دې سوال قبول کړي منظور یې کړي. آمین خدای پاک مسواري ته سوال قبول کړي. آمین الله پاک ته شفای کامله حاضره ور نصیب کړي. آمین الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لالا منان افغان تاسو څو کمنټس دا نن تاسو ست پروګرام دی ست تقریب مو دی د دې په باره کې لږ تفصیلات. بس دا خو موږ ګرام ملک یو ما په دنیا کې د پته ده چې مشر چې کوم دغه بیمار خو مخکې مو خو ډېر زیات تکلیف و 4-5 ورځې کېږي. هغه دپاره موږ نن دغه صدقه وکړه خدای دې قبول کړي چې مشر ته د خدای صحت ورکړي او بیا خپل قوم سره مخامخ شي. موږ دا غواړو چې موږ مشر دلته خپل قوم سره بیا داسې یو مخامخ شي چې د خپل قوم ټوله په غم کې ده. داسې غم کې ده چې هر سړی په دې تشویش کې ده چې مشر به خدا څنګه وي. خو موږ شپه ورځ دا دعا کوو چې خدای دې مشر ته ژوند ورکړي. ما خپل ژوند دې خدای ونه مشر ته ورکړي. زه دومره دعا کوم چې خدای دې ما ژوند واخلي مشر ته ورکړي. یو جان مننه چونکې نن تاسو په باچا خان مرکز کې دا قرباني ورکړه او تاسو سره دا د لسبیلې پښتانه هم ټول راغونډ شوي دي. د دې پښتنو په باره کې ستاسو پیغام دی او نن د دې مرکز په حواله سره ستاسو خیالات دي او د دې قربانۍ په حواله سره
ولږ پښتون تفصیلات لپاره خو به زه دغه صرف ووایم چې پښتون بدبختي صرف دغه یو شی راغلی چې پښتون خپل مشر په ژوندون کې نه پېژني چې کله مشر چې د دنیا نه رخصت شي نو بیا هر سړی یې چې افسوس لکه ولی خان بابا باچا خان بابا قربانیانو ته که وګورو نو په هغه ټیم کې هر سړی به خبرې هر پښتون پردي مونږ ته تر اوسه نقصان نه دی رسولی که زیات نقصان رسولی خپل پښتون رسوي خو نن زه خپل پښتون ته دغه یم چې د نوې سادۍ کې د نوی چې کوم اوس ژوند د دنیا کوم ځای ته ورسوو خدای دپاره یو شی د پښتون واحد دغه یو پارټۍ ده چې عوامي نیشنل پارټۍ ده بل داسې پارټۍ نشته چې تا خیر غواړي پارټیانې به جوړېږي خلک به یې جوړوي د خپل مقاصد لپاره به یې جوړوي خو د 100 ساله اوس پوره شو دنیا ته د پته ده نن د باچا خان په نوم باندې پی ایچ ډي خلک کوي خلک تعلیمات حاصلوي دا پښتون قومه تا ته همیشه داسې ریبر خدای درکړی ده چې پوخ او پوه ریبران تا ته خدای درکړي دی او تاسو نه یو کېږئ او چې اوس سره یو نه شئ نو دغسې دربدر به ګرځو لکه چې دا ګرځو نن د وسایلو د 70 کالو نه موږ چیغې وباسو د دې دپاره نه وباسو خو د پښتانو دپاره یې وباسو که نن د موږ تاسو په سیمه امن راغی او خودمختیاري راغی نو په کراچۍ کې په سعودي کې په دوبۍ کې بهر ملکو کې زما پښتون به څه کوي دا به هر یو ځان ته به شیخي په خپل علاقه کې به چې امن راشي او عوامي نیشنل پارټۍ چې کوم رهبر دي یا د موجوده رهبر دا صرف د پښتون د امن او د خودمختیاري لپاره دا قربانیان ورکوي او هغه قربانیانو لپاره هر ورکر تیار ده او هر ورکر که دا نن قرباني ده موږ د صدقه کوو د دې لپاره کوو چې موږ دلته چې دا د پښتون قوم لپاره کوي دوی سره څه شي کوي دوی خو د وخت خانان دي که د ځان لپاره یې کړی وای نو خو اوس به وزیر اعظم هم جوړ شوی و اوس به صدر هم جوړ شوی و خو دوی همیشه د خپل قوم لپاره قربانیانې ورکړي او پښتون قوم ته زه یم چې بی مشر ته دوام کوئ او یو شي دغه موقع ده که اوس تاسو یو نه شو بیا به ورک شئ سره نور به هم سره ذلیله شي مهرباني رشید خان ناصر مرکزی جوائنٹ سیکرټری د عوامي نیشنل پارټۍ دلته په اب چوکۍ کې باچا خان مرکز کې ولاړ دی او دلته کې د ملي رهبر اسفندیار ولی دپاره یو د قرباني جذبه هم د خلکو وکړه او دوه پسونه قربان کو او چونکې د ډېر وخت څخه د پارټۍ سره وابسته دی سل کله تقریبات په باره کې هم د ډېر غټ معلومات لري نو رشید خان مرکز هم دی قرباني هم د مرکزی صدر بیمار هم دی او د پښتنو بې اتفاقي هم ده څه خیالات مو دي ډېره مننه نورالله خان ستا او ستا د پیج او د اب چوکۍ د عوامي نیشنل پارټۍ د ټولو ملګرو زما سره راغلی زموږ د پښین د پارټۍ جنرال سکرټري صادق کاکړ صاحب حاجي صاحب او دا ټوله ملګري نن دلته په دې نوي باچا خان مرکز کې چې لا تر اوسه زیر تعمیر دی یو میاشت بعد مکمل کېږي په دې کې ولاړ یو او د اب چوکۍ د لسبیلې ضلعې د خوا څخه نن د اسفندیار خان چې زموږ تاسو د پارټۍ نه د ټولو پښتنو رهبر دی لیډر دی د هغه ډېر سخت ناروغه دی نو د هغه د روغتیا په هیله نن دا پسونه دلته حلال سولو زه به دا خبره وکړم چې موږ خو یقینا په دا باندې یقین لرو چې موږ عوامي نیشنل پارټۍ لکه تا چې ذکر وکړئ چې 100 ساله تقریبا په 2021 کې مناو کړو افرا میاشت 100 ساله ګولډن جوبلي و زموږ یعنې زموږ د باچا خان چې کوم د پښتنو متعلق دا جدوجهد شروع کړی و د دې اوس 100 کاله پرسو شاید زموږ دوی زما د تاریخ نابلده یم د 100 کاله تاریخ زموږ ټوله د داسې تاریخي جدوجهد سره مخامخ دی چې زه دا نه چې زه په عوامي نیشنل پارټۍ کې یم زه په دعوه وایم چې ولسګر پاک ویند پرېږده په ټوله نړۍ په ټوله دنیا کې یو داسې تاریخ نشته چې د هغه د دونه ژورې قربانۍ د هغه د دونه شهیدانې د هغه د دونه ملګري جیلو ته تللي په زرو کاله د جیلونه یې هغه د انګریز سره هم سر جنګولی هغې دې بیا په دې ملک چارو ته امریت راغلی دي چې کوم اسټبلیشمنټ ته جنګ راغلی دي هم په دې کې عوامي نیشنل پارټۍ د ټولو کې د اول کې دستې کردار ادا کړی دي بدبختانه دا خبره تا په خپل سوال کې وکړه نورالله صاحب چې دا خبره ده چې موږ غواړو څه موږ کوو څه زه یو مثال تا درکوم ما در ټول مال په 15 کاله تاریخ کې یو ور موږ ته په صوبه پښتونخوا کې پښتنو ووټ راکړي داسې دا خلک په وارو وارو خلکو پاچا ته ووټونه ورکړي دي او موږ د پښتنو سره کومه وعده کړې وه په 15 کاله کې دننه چې زموږ په پارټۍ باندې ډېر لوی جنګ هم هلته مسلط و
د مختلفو دهشتګرد تنظیمونو د خوا څخه په موږ حملې کېدلې، زموږ په سلیټان شهیدان سو، زموږ وزیران شهیدان سو. د دې باوجود موږ پښتنو سره چې کومه وعده کړې وه د قوم پرستۍ په نامه یې موږ ته ووټ راکړی و، موږ دې ته د پښتونخوا صوبې نوم راوړی. موږ هغه پښتون دښمنه کالاباغ ډېر منصوبه چې ټول پښتون یې ډوباوئ هغه موږ ختمه کړله. موږ په دې ملک کې NFC ایوارډ وکړي چې وړو صوبو ته مې حقوق راوړلو. موږ اتلسم ترمیم وکړي. موږ هغه ایرپورټ د باچا خان په نامه کې چې کوم د پښتنو ایرپورټ و چې د پلانې د جنا په نامه دی، د کراچي ایرپورټ، د اسلام باغ د بېنظیر په نامه دی، نو موږ د پېښور ایرپورټ د باچا خان په نامه کې. نو موږ خو عملاً دا ور ثابته کړله چې موږ ته پښتنو اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، لا موږ ته قوت راکړي، او پښتانه متل کوي وایي ته په شونډانو کېږي. چې کله زموږ په شا پښتانه نه ولاړ، زموږ پارټۍ څه نه، زموږ پارټۍ د پښتنو دپاره ده، د پښتنو دپاره موږ جوړه کړې ده چې د پښتنو چې څه مسلې دي، څه مشکلات دي، او د پښتنو سره سره چې د څه انسانانو څه مشکلات دي هغه د حل کېدو دپاره موږ جدوجهد وکړو. موږ تګ نظري کړې ده، نن په سیاست کې تګ نظري کړې ده. موږ سره چې څه همسایه قومونه پراته دي له هغو سره موږ ټول وخت د ښه دوستۍ خبره کړې ده. خو بدبختانه د اسټبلیشمنټ په خوله باندې ډېرو قومو زموږ په پارټۍ باندې حملې کړي دي، اسټبلیشمنټ هم حملې کړي دي. خو زه ته د کراچي مثال درکوم چې په کراچي کې زموږ په پارټۍ باندې کوم ظلم وسو د اسټبلیشمنټ په وجه باندې کوم خلکو کاوه. نن ته زموږ مخ ته ولاړ یې، په دا کراچي کې موږ ولاړ یو. نن په دا کراچي کې NP سره خرو ده، پښتانه سره خرو دي. کوم خلکو چې د پښتنو پښې ولې، د NP پښې ولې، هغه په خپله در په دره ګرځي. د کراچي شهري الطابوسي هم په خپله په کراچي قدم نشي ښوولی، ځکه د سیاست غلط و، زموږ سیاست صحیح و. موږ نه په کراچي کې ورته ناست، موږ مثبت سیاست کړی و، موږ د وینو سیاست نه و کړی، موږ د ورورولۍ سیاست کړی و. نو په دې ملک کې موږ د وخته سره موږ دا خبره کوو چې د باچا خان او د ولي خان که کومې خبرې نن څه 30 کاله 20 کاله مخکې 80 کاله مخکې منل سوي وي، نو په دې ملک دا یوه مسله هم نه وه. نن چې په ملک کې د امن امان مسله ده، د لا قانونیت مسله ده، لا په ملک کې وړو صوبو ته حقوق نه میلاویږي، لا د وړو صوبو حق خوړل کېږي، لا اسټبلیشمنټ په زور کې دی. دا ټول دا وجوهات دي چې د باچا خان 100 کاله مخکې کومه خبره کوله، ولي خان 50 کاله مخکې کومه خبره کوله، او اسفندیار خان 20 کاله مخکې کومه خبره کړې وه. که به دا خبرو عمل درآمد زموږ حکمرانانو کړی وای، نن په دې ملک کې یوه مسله هم نه وه، یو مشکل به هم نه و، ټولې مسلې به هوارې وې. نو موږ نن هم دا وایو چې اوس دم وخت تېر نه دی، دغه ملک دی، دغه اسټبلیشمنټ دی، دغه اسمبلیانې دي. موږ دا وایو چې ورور د دیول څه په دا ملک کې حقیقي سیاسي قوتو ته په لاس ورکړي، پارلیمنټ دې خود مختاره کړي، په ټول دنیا کې پارلیمنټونه آزاد دي. د امریکې غوندې زورور فوج هم خپل پارلیمنټ آزاد کړی دی. نو په کار دا دی چې زموږ اسټبلیشمنټ هم د دې شیانو څخه لاس واخلي، پارلیمنټ باید چې آزاد شي، پارلیمنټ باید چې بلاتاسه شي، خپله غلطه داخله او خارجه پالیسي چې د کومې غلطې داخلي او خارجه پالیسي په نتیجه کې په زراو په لکاو انسانان د دې ملک شهیدان سوي دي، مړه سوي دي، غلطه خارجه داخله پالیسي ده، دا باید درسته شي. د دا مسلو سره سره به انشاءالله او نېشنل پارټۍ مختم لکه ستا مخته چې موجوده ده جدوجهد به کوي، مخته به هم د محکومو قومو د مظلومو ولسو نن هم په دې ملک کې د حقیقي جمهوریت د بحالۍ دپاره د PDM د لارې عوامي نېشنل پارټۍ موجوده ده، ولاړه ده. زه دعوا وم چې انشاءالله تعالی تاریخ چې څوک وګوري که پښتانه ګوري که نور قومونه ګوري، په تاریخ کې به په عوامي نېشنل پارټۍ پسې انشاءالله څوک نه د سیاسي غلطۍ نه د سیاسي جرم پور راوړي. عوامي نېشنل پارټۍ خپلې غاړې خپل پښتانه کان ته مار خلاص کړي دي. که هر وخت په پښتانه باندې د بد وخت راغلی دی، عوامي نېشنل پارټۍ درېدلې ده، که وزیرستان کې راغلی دی، که په افغانستان کې راغلی دی، که په کراچي کې راغلی دی. موږ یو عوامي نېشنل پارټۍ درې چې هغه ولاړه سوې ده. نارې خو ډېرې دي، ډېره دنیا د پښتنو نارې وایي. موږ دا نه ورته وایو چې بد کار دی، ښه کار دی، خو لیکن دا دی چې پښتون چې څونه عوامي نېشنل پارټۍ ته پوروړی دی ایز ا قوم 100 کاله چې عوامي نېشنل پارټۍ دپاره کومې خوارۍ کښلي دي، او دا کام چې د دې پارټۍ څو پوروړی دی، دا پارټۍ د دې کام نه ده پوروړی. زما په خپله دا لغه دی چې نن هم پښتون اتحاد او اتفاق وکړي، او دا پارټۍ چې موږ په یوه اسمبلۍ ممبر باندې زموږ یو دروتي په قومي اسمبلۍ کې ناست دی، موږ د خپل کام جنګ کوو. نن په ټول سټ کې زموږ 2 کسان ناست او موږ دا جنګ کوو. دا کوم چاته چې دوی ووټونه ورکړي دي، دا خو کم از کم دا پوښتنه وکړي چې ما تا ته ووټ درکړی دی، مسلم لیګ، جمعیت علما اسلام، پیپلز پارټۍ، فلانه فلانه، تا زما لپاره څه کړي. نو دې څو خبرو سره نورالله سکزی صاحب ستا د پیج دا منو چې باچا خان وطن آزاد کړی، او دا منو چې رهبر تحریک خان عبدالولي خان ملک ته عین ورکړی، دا منو چې اسفندیار ولي په دې ملک کې د تقسیم فارموله پیش کړی. دا څه وجه ده چې دا پښتانه
د ان پی سره ملګرتیا نه کوي. موضوع دا کوم کور بنیادی وجه دا د ما ټول مال د باچا خان سره تر ورځې پورې نن موږ د پښتنو په پورو ګرځو. نن زه د پټ راغلی اب چوکۍ ته د کراچي راغلی اب چوکۍ د صادق د پښتون راغلی اب چوکۍ نن موږ د پولیټیکل کار سره راغلی په سیاسي کار سره راغلی په زموږ په اب چوکۍ کې بل څه ذاتي کار نه و. موږ اوس هم لګیایو چې د دې کام غوږو ته د دې کام دماغ ته دا خبر ور واچوو چې عوامي نېشنل پارټي د دې کام حقیقي جمهوري سیاسي پارټي او دا خبره موږ په دا کام موږ دا پورم نشو راوړلی چې دوی موږ ته راغلي نه یاست. داسې غرو ته باچا خان تللی دی، داسې غرو ته ولي خان تللی دی، داسې غرو ته بیګم نسیم ولي ښځه وتللې ده چې ته تصور هم نشې کولی. ته په خپله چې دا 10-15 کاله ستا کوم سیاسي جدوجهد دی ته کوم چکانو کوم کلو ته نه تلل. موږ خو دا خپل پیغام هم وړی دی او که چیرې بده ورځ راغلې ده درېدلي م یو نو موږ به خواست وکړو خپل کام ته پښتنو ته چې نن دا د کراچي د اردووالو لیډر سم دم لیونی دی په ټي وي ټول دنیا ګوري نه شهید دی قاتل دی. دا کام په دې پسې ولاړ دی دا زما دا کام د خیر دپاره لګیا دی راشه نه ګوري. نن هم زرداري صاحب د دې ټول ملک هر بچی به دا خبر دی چې زرداري صاحب چونکې زموږ اتحادیه هم دی نو دته دا ویل کېږي چې دا د دغه ډېر لوی باچا دی د کرپشن. بېنظیره خو پرېږده بوټو خو پرېږده یعنې د دغه زرداري اوس هم دا ټول سیند ولاړ دی اوټ ورکوي. نواز شریف د 15 پیداوار دی د 15 پیداوار دی په 15 کې تا سیاست کړی په 15 کې زه د ان پی د خوا جیل ته تللی په فسټ ایئر کې وم. دغه پنجاب را ولاړ شو دا نواز شریف یې 3 واره د ووټ په لارې وزیر اعظم جوړ کړي. نو قومونه خو داسې اوس یو پښتون دی د بلوڅ ووټ هم په خپلو قومپرستانو پسې لګېږي. یو پښتون دی چې د هغه ووټ د عمران خان هم دی د نواز شریف هم دی د زرداري هم دی د مولانا فضل الرحمن هم دی. زه بار بار دا خبره کوم زه هم د مولانا فضل الرحمن خو د یو ځای د پښتون وطن ماسې وه د کوستر یو سیټ وګټي لا په کراچي ښار کې لا په لاهور کې لا په اسلام آباد کې لا په غوزدار کې یو ځای خو د صوبایي اسمبلۍ سیټ خو پرېږده د کوسترۍ سیټ خو یې وګټي نه یې شي ګټلی. نو اوس دا مشکل خو زه ته هم که زموږ د خوا یې موږ د کام دپاره د دې وطن دپاره هر وخت خپلې غاړې خلاص کړي دي. د دې مرکز په حواله سره او د اب چوکۍ پښتنو ته څه پیغام ورکوي؟ دا مرکز خو چونکې باچا خان په نامه دی دا د عوامي نېشنل پارټۍ دفتر نه دی. باچا خان د ټولو پښتنو ملي رهبر و. زما به د اب چوکۍ ټولو پښتنو ته دا خواست دی چې دا مرکز دلته جوړ شو دا د پښتنو د اتفاق یو لوی نښانې ده. په کار دا دی هر پښتون چې په هر سیاسي جماعت کې بلا امتیاز باید چې باچا خان مرکز ته راځي که د هغو د څه مسله وي که د تاڼې مسله وي که د کاروبار مسله وي که ذاتي مسله وي دا مسلې به دا کلاک دا د پښتنو یو بیټک ورته ویلی شي دې ته د پښتنو یو حجره ویلی شي دا د دې ټولو اب چوکۍ دپاره دا موږ په هر ښار کې دا مرکزونه خلاص کړي دي. دا په کوټه کې هم شته دا په پشن کې هم شته دا په ژوب کې هم شته دا په چارسدک دا په دنیا په هر ښار کې زموږ شته. اوس ما به دا خواست دي هر ځای دغه ته چونکې دا ډېر ښه دې سره د عوامي نېشنل پارټۍ دفتر نه جوړوي دا باچا خان مرکز دی بلا امتیاز. ما زه دا بار بار مثال عرض کوم زه د پښتونخوا صوبې نوم چې راوړئ آیا دا د پښتونخوا صوبې نوم چې موږ راوړو دا تش او تش د ان پي د پښتنو دپاره و که ترکمنستان د پښتنو دپاره هم د ان اف سي واډ چې ما راوړي دا د پیسې چې زیاتې شوې په مالیاتي دغه کې دا تش او تش خالي د ان پي د پښتنو دپاره وي که د بلوچ دپاره وي د سندي دپاره وي د پنجابي د چا دپاره وي. نو موږ هغه کارونه کوو چې په دې کې د وطن د ولس خیر. نو نن کوم خلکو د باچا خان مرکز جوړ کړی دی د هغو دپاره خاص پیغام د هغو دپاره خو د افرین به ورته وایه چې یو داسې ضلع چې هغه کې عوامي نېشنل پارټۍ چې ګزه په وجود کې راغلی 4-5 کالې کېږي بسمله ضلع او په هغه ضلع کې زموږ اکثره ملګري یعنې ډېر فعاله دي. زه به خصوصا ضلعي صدر منان افغان ته د هغه ټولو ملګرو ته په دې باندې افرین ووایم چې یاره یو سړی چې په کوټ کې مرکز جوړ کړي په پښتنو به چنده وکړي یو سړی کې په پشن کې جوړ کړي په پښتنو به چنده وکړي سړی کې په 400 او په مردان کې جوړ کړي په پښتنو به چنده وکړي دا به شتمن خلک دي. دلته ټول د مزدورکار عالم راغلی دی له خپلو کورو څخه دوه وخته مزدوري دوه وخته بچیان د خپله ډوډۍ پیدا کوي. د دې باوجود د دومره ښایسته فعاله مرکز جوړ کړي زه د دې ضلعي صدر منان افغان د ټوله ټیم د ټول کابینټ او د ټولو ملګرو ته افرین به دا وایم چې
چونکې دا پردی شهر پښتنو شهر نه دی یا چونکې د کراچي هم نه ده د کوټه هم نه ده دا داسې ځای دی چې مثال به د بل چا شهر په دې کې دونه غټ مرکز جوړول زما په خیال چې د بلوچستان نیشنل پارټي منګل د نیشنل پارټي به دونه غټ دفتر نه لکه کوم کار چې د باچا خان مرکز کې روان دی نو په دې زه ډېر خوشحاله یم ډاډه یم او په دې خوشحالي کې موږ دلته راغلي او په آخر کې به ستا د پیز له لارې یو خاص وکړو ټولو پښتنو ته ټولو مسلمانانو ته چې اسفندیار ولي خان ډېر سخت ناروغه دی دا نن چې موږ چوکۍ ته راغلي یو دا کومه صدقه چې وسوه دا د خدای د پاک قبول کړي الله دې ته صحت ورکړي او د ټولو مسلمانانو څخه دا خواست د ټولو پښتنو څخه دا خواست چې د اسفندیار ولي پاک کې د برکات نه پلو کې چې الله دې صحت ورکړي. صادق خان جنرال سیکرټري د عوامي نیشنل پارټي ډسټریکټ پښین. صادق خان څه وایي د نن په دې پروګرام کې د قربانۍ صدقه یې ورکا او د مرکز دا ترقیاتي کارونه هم ویني او د پښتنو د اتحاد او د اتفاق په حواله سره ستا مختصر پیغام. بسم الله الرحمن الرحیم. نورالله ورور ټول مخکې ستا او د لاسبیلې و خصوصا د چوکۍ د تنظیم منان افغان او د ده د ملګرو مشکوره یو چې دوی موږ ته موقع راکړي. یقینا وختي موږ دا ویډیو وچلېدله دا خبره کول غواړم نورالله خانه چې موږ نه یو د داسې عظیم هستي په حواله باندې چې دا کومه صدقه وسوه باچا خان د پښتنو نو زه دا یوه خبره وکړم که زه نن د بلوڅ په سیمه ولاړ یم په ابچوکۍ کې ولاړ یم باچا خان که خیر بخش مري که عطاالله مینګل که نواب اکبر خان بګټي که د سند که زه دا یو په چیلنج سره وایم چې د دې ټولو قوم پرستو مدرسهګاه او د دې پلار چې دی هغه باچا خان و د سیاست د زده کړې د لارې دومره پیغام کول غواړم یقینا پر پښتنو باندې د باچا خان د کور پر لرو بر افغان باندې د باچا خان د کور یو ډېر لوی احسانات دي. سل کلنی تاریخ دی چې 32 کاله باچا خان په جیل کې تېر کړي دي. دغه ترنګ 12 کاله خان عبدالولي خان قومي تېر دغه ترنګ 11 کاله چې دی اسفندیار ولي خان صرف او صرف د پښتنو دپاره نه د ټولو زه نن دا وایم که بنګال دی که سند دی که په ډیریجن کې بلکې په برصغیر کې د هندوستان په ډیریجن کې د ازادۍ یو اعزاز یو یولو دی او دا سیاسي خبره که چا رسولې ده د باچا خان ته اعزاز دي د باچا خان مرکز په والا به مې دا وي خاص کر زموږ هغه سیاسي ګوندونه لکه نیشنل پارټۍ لکه اختر مینګل نور دلته بلوڅ قوم پرست دي دا نن زموږ وجود و پرون هم زموږ وجود و زموږ خواهش به دا وي د لیډرشپ څخه به هم دا خواهش وي چې هغه نیشنل عوامي پارټۍ چې کوم اختر جان و عطاالله مینګل و خیر بخش میر و خاص کر میر غوث بخش زنجو باچا خان ولی خان هغه تاثر کول جوړېدل پکار دی که نه وي بلوڅ پښتون په دې وطن کې پسمانده قومونه دي دنیا د ټولو سیالۍ سمیرومه دي د تعلیم سه د شخصیت سه د دنیا د انساني ژوند چې کم سہولتونه دي د دې سمیرومۍ لویه وجه دا ده چې بلوڅ پښتون پر یو سټیج نه راغلی د خپل اکشنۍ معاملات یې نه چاته کړي تر هغه وخت پورې به بلوڅ پښتون دواړه اور خاص کر نیشنل پارټۍ اور بی ان پی اختر مینګل بی ان پی عوامي ته به امدا خواسي چې دلته کم پښتانه دي خصوصا د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق لري که نه لري هر هغه افغان هر هغه پښتون چې دی هغه موږ د باچا خان بچی ګڼو که ضروري نه ده چې په ان پي خاص کر د پارټۍ د ضلع څخه به مې دا خواسي چې دا باچا خان مرکز سرې جنډۍ پر محدوده نه کړي دا د پښتنو دی دا د بلوڅو دی دا د هر هغه قوم مرکز دی په دې کې باید خدمات وسي انساني خدمات وسي نورالله وروره په خط بیا دعا کوم چې الله پاک چې دا کومه صدقه سوې ده هغه ټولو شهیدانو ته د خدای پاک د هغو د روحان دپاره قبوله کړي خصوصا ملي مشر اسفندیار ولي خان اولنی وایي په پښتو کې وایي په یو سړي باندې کور خوارېږي په یو سړي باندې کلی خوارېږي په یو سړي باندې کام خوارېږي مرګ حق دی موږ د مرګ دپاره پیدا یو لیکن د اسفندیار خان ژوند د لر و بر د پښتنو دپاره دا یو ډېره غټه سایه ده دعا به مې دا وي چې الله رب العزت دې اسفندیار خان ته صحت ورکړي او الله پاک دې د ده ته عمر ورزیات کړي نو په آخر کې ستا خصوصا د لاسبیلې د چوکۍ د تنظیم د ټولو مشکور یو چې دوی موږ ته کوم عزت راکړي موږ هغه الفاظ نه لرو د موږ سره هغه الفاظ نشته چې موږ د دوی شکریا ادا کړو دا دعا کوو چې الله پاک دې ته عزت ورکړي. یو جان مننه حاجي برات خان سینیر نائب صدر د منان افغان په دویم کس مشر دا دی د ده سره به موږ د دې نن پروګرام په حواله سره یو څو خبرې وکړو بیا به دی موږ په دې باچا خان مرکز باندې وګرځئ د باچا خان مرکز چې کومې شعبې دوی جوړوي د هغه تفصیل به راته ووایي. اول خو
حاجي صاحب ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو باچا خان مرکز باندې کار شروع دی د دې پروګرام مو دی او دویم ستاسو نن د دې ملي رهبر اسفندیار ولی خان لپاره چې کوم د قربانۍ په دې ستاسو شکریا ادا کوو خو حاجي صاحب صحیح تفصیل به ته راته بیان کړې چې دا هر څه مو ولې وکړو څه ارادې مې دي خبره خو داسې شی ده چې خبرې خو سردار رشید ناصر صاحب ډېرې وکړې خاص خبرې صادق کاکړ صاحب وکړې جنرال سیکرټري په شند نو نورالله صاحب دلته د موږ ډېرې مجبوریانې وې په دې ضلع کې زه ډېر زوړ سړی یم تقریبا زه د 10 کاله په عمر کې دلته یم بیا تر اوسه پورې یم نو دغه موږ دا پالټۍ ته موږ اړتیا لرله موږ دې پالټۍ ته مجبوري لرله پالټۍ موږ ته مجبوري نه لري موږ ته کوم اړتیا نه لري دلته ډېر بې سهاري پښتانه وو دا ډېره جاري و ساري خبره ده دلته چې بعد د پولیس په ډاډسنه کې تیل ختم شو بیا به یې ویل اوس یو پټان وګورئ بیا به پټان یو پیدا کو په روډ به روان و ورته وبدرېدل چې خان نوم دې څه ده ده به ورته ویل حاجي برات خان اسی ایک نام اسی کا ہے وای چې وی ګاډۍ ته ده به ورته ویل صاحب زه ډېر غریب یم او پلانه ده او ډینګه ده رانو دای کار وکړه ښه به در سره وکړو 2000 راکړه بیا به دې پرېږدو که نه دا دوی په خپله دا بیان موږ ته کړی ده نو بیا به مې ځینې یوړلې ډارسن به مو ورباندې ډکه کړه تیل به مو ور واچول په هوټل کې به کړایي هم ورباندې وخوړله په داسې ترتیب باندې د دې علاقې د پښتنو ژوند و یو سړی مه ګڼه داسې جان پہچان والا یا کاروباري یا شناخت یا سره څوک عام پښتون په دې لیول کې نو بیا له خیره سره اول خو نن زموږ دلته دا د راتلو یا د دې مقصد چې اسفندیار ولی صاحب نه جوړه ده نن سبا خو ډېر خلک پیدا سوي دي یو هر شاخی تاخی په ځان نوم کېږدي د لر او بر پښتانه مسیر خو اصل لر او بر مسیر دغه ده داسې مې اورېدلې ده چې په بر کور کې د یو چا 14 غواوې په هغو کې یوه پرې ایښې ده 14 یې په ده پسې صدقه کړې ده ما داسې اورېدلې دي الله دې قرباني قبول کړي دا مرکز کې تاسو څه انتظام خدای دې ته په حق کې قبول کړي نو خبره ده ښایي د اصل لر بر مسیر دغه دا منوی او منله یم دا په دې کې څه شک نشته تمام پښتانه دپاره داسې کومې هلې ځلې کړي دي نن پښتون قوم دومره پریشانه ده لکه د هر سړي خپل پلار مرکز مې لږ وګرځوه چې مرکز کې ته چیز جوړوي څه ارادې مې دي پوه شوې مرکز کې خو نورالله صاحب دغه افس ته د موږ دا باچا خان مرکز دا افس ته له خیره باینل هغه سره نیولی بیا تر دې سره دا چت یو وار کېنوس دا کې به نو دروغ نه سره یا یو دا د منان افغان په تعاون سره ده الله پاک دې ته خیر ورکړي 10 روپۍ له پالټۍ نه طلب کړی ده یې غوښتي دي دا باندې که 15 لکه شاوخوا خرچه ده خو دا د منان افغان د طرفه ده دا نن صدقه چې کړې ده دا هم ده کړې ده او دا هم ده کړې ده نو اوس دلته له خیره سره ول دشمن که څرنګه مړ مرته ما چې حق په دې هر چا بیانوي یو سړی چې څه قرباني ورکوي یا کوم شوق لري له کومې پالټۍ سره یا اخلاصي نو د دې سړي چې کوم اخلاصونه له دې پالټۍ سره دي هغه ښکاره دي پټ نه دي او موږ د په شا ولاړ یو انشاءالله تعالی کمی موږ هم په ځان کې یوه نه ده پرېږدي څه د موږ په وس کېږي او ښه کاروایي م روانه ده دفتر واقع د پښتنو د صرف د عوامي نیشنل پالټۍ نه دفتر د پښتانه دپاره ده دفتر د تمام د لسپېلې د عوام دپاره ده چې زموږ کاروان ته ګډ سي چې هغه که هندو هم زموږ ورور ده که پښتون هم زموږ ورور ده هر څوک چې زموږ ورور ده هغه ته به په دغه سترګه کتل کېږي لکه دا څور چې زموږ په کاروان کې ټول کاروان ته موږ په یوه سترګه ګورو زموږ کاروان ته چې هر څوک بلوچ او لاسۍ بل څوک داخل شو نو له خیره سره د هغه به داسې احترام کېږي
لکه څنګه چې موږ د یو د بل کوو صحیح دغه کاروایي روانه ده انشاءالله په دې یو څو واده کې به مکمل سي دا چت یو وار کېنوست دا هم بېرته واړه او بل چت هم ورباندې واچاو صحیح یو چت هم ضایع سو بیا له خیره سره بس دغه ورسره سیند ده دغه تورخان هم زموږ ملګری ده دا بلډینګ هم د ده ده دا شاوخوا علاقه هم د ده ده خدای دې شور سره وکړي که نه پالټیانو ته څوک په خپلو بلډینګو له پاسه ځای هم نه ورکوي خدای هم پښتون ده هم نیشنلی ده زنده‌باد نو دا هم یو جان مننه حاجي صاحب ستاسو د ټولو ملګرو ډېره شکریا زموږ د طرفه څخه به تاسو د دې ټولو ملګرو شکریا ادا کوئ چې چا هم په دې مرکز کې څومره مو حصه اخیستی ده الله پاک دې د دې اجر ورکړي د پښتون قومي تحریک کردار دی دا د پښتنو اجره ده یو مهربان